بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک یا رمضان. تاسو وایو هر کلی زکی الرحمن او بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه مینا شمس او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا رمضان بخیر علیجی تاسو خوند دا کوي کنه چا دا اوس دې زنه تاسو دا غړې یو شان چولې دي. تاسو خیر دی نه نه یو شان आवाज دا واس کړ خوند څه کوي تاسو سره؟ خوند دا کوي کنه چې هغه دا شرط د لاستي کنه سوخکاری دا او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، څنګه یې تاسو؟ خیر روزه مو شکر دی الله تعالی، شکر دی. تاسو روزه څنګه تیریږي؟ نن څومره روزه ده؟ نن اتمه. ګډ. نن څومره روزه ده؟ اتم مطلب دا چې د دوه فوکس صحیح دی په حال فی الحال دا پرون بیا 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 زما ځان کې راځي یو هفته شو ذکر راته نه یاد دي خزه کده ته نه یاد دي چې یو پوره تیری شوی. اتم ورځ ده بالکل جی. او موږ سره تلاوت کلام پاک هم دی او د هغې نړوان دی اول اخلي او وړه غونډه کې دمه پس د هغې بیا راځو لبیک یا رمضان. لبیک یا رمضان. د بریک نه پس درته وایو هرکلی جي. او د دې نه مخکې چې زموږ خبرې شروع شي راځئ تلاوت کلام پاک نه د لبیک یا رمضان شروعات کوو چې سپانسرز دی د ایچ میک د سایډ نه او تلاوت پر وړاندې کوي قاري محمد بهادر صاحب جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ ملک یو آیت نہ تر سلورم نمبر آیت پورے. شروع کوم پنام د خدای جل جلالہ چې ډیر مهربان او نهایت رحم کون کې دی. ډیر برکت والا دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې بچای دی.
او هغه چې په هر شي باندې قدرت والا دی. هغه داسې ذات دی چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند د دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو کې چې کوم یو ستاسو نه ډېر ښایسته عمل والا دی او هغه زورور بخونکی دی. هغه داسې ذات دی چې پیدا کړی دی اوه اسمانونه لاندې باندې نه وینې ته په پیدا کولو د مهربان ذات کې هیڅ فرق نو وګرځوه سترګې آیا وینې ته څه چودنه بیا وګرځوه سترګې بار بار بیا بیا واپس بشي تا ته سترګې نظر عاجزه هغه به ستړې وي وما علینا الا البلاغ. جزاک الله قاری محمد بهادر صاحبه د ښایسته تلاوت د سره د ترجمې دپاره ډېره زیاته مننه او تاسو له به چې دی نو مونږ د سید عادل هومیوپیتھک اسپتال د سایډ نه کلام پاک هم درکو وسرې به دغه ځای نه هم زکي بیداول سر مننه جی قاری محمد بهادر گابا صاحب نیشنل جی یعنی ډیره مننه جی او لبیک یا رمضان کې اوس آفیشیلی په خیر راغله ستړی مشه هغه ان افیشلی یو او نو حل خو وایه که نه او ستړی مشي ان افیشلی نه خو نو خو ته وایې چې په خیر ښځه څنګه یې ښه یې؟ تم چاته په خیر کورسه ستړی مشه په خیر راغلی خو خانه الله دې موږ ټول همداسې سلامت لري خوشحاله ودان دې موږ لري ځکه چې 2 ورځې ژوند دی او ژوند چې څومره ښایسته او ښکلی تیر کې نو هغه مربا ستاسو هم په دې ارمان پوره شي په دې دنیا باندې او چې کم د ستاسو نه پاتې کېږي په دې دنیا کې نو هغې به هم وایي چېرې په دې دنیا کې ښایسته وخت تیر کړی دی. دا خبره ما ځکه وکړه چې نن چې کله موږ ته پته ولګ زموږ یو ډېره سینیر موست سینیر جرنالسټ انیلا صاحبه چې دی تقریبا میاشت ونیوه میاشت مخکې زموږ دلته جرنلسټو پروګرام و هغې کې مو هغه ټول راغلي وو هغه پکې راغلی و هغه د ډے ون ډېره هسموک جینۍ و الله دې هغه وبخي 2 ورځې مخکې هغې ته برین هیمریج شوی و نن موږ ته اطلاع راغله چې آیا هغه وفات شوې ده. نو زموږ د اے وي ټي چینلز د پوره منیجمنټ د طرف نه او زموږ د خیبر نیټورک د طرف نه زموږ د هغې کورنۍ سره همدردیانې دي حوصلې دې وله الله تعالی ورکړي او انیله دې الله وبخي ځکه چې زموږ منځ کې نشته خو دا مې ځکه ووایي چې دا جون ډېر په منډه دی جمشید علي خان صاحب یاد دي دغلته ناسته وه هغه ځای کې ناسته وه او ما او زکي صاحب هغه شو هوسټ کوله لکه داسې خو هغې سره ډېر یادونه دي خو دا اوس ریسنټلی یاد دي زموږ او د هغې هغې کې دا وکنه ګوره چې دا خو روټین دی روان دی که نه خلک راځي خلک ځي خو هغه بعضې څیزونه داسې پاتې شي چونکې انیلا شاهین داسې یو جنۍ وه که نه چې د سکریچ نه راغلې وه بالکل بل دا و چې ډېره سینیر فیمیل جرنلسټ وه فرسټ فیمیل جرنلسټ چې ډېرې کم خلک وو او خیبر پښتونخوا کې او ډېره زیات هغې یو سټرګل کړی و د هغې لایف او مطلب چې تاسو وایي هنسموک او ټوکې ټکالې او چې راتله ډېره سلم سمارټ وه اوس بیا واده نه پس هغه شوه خاوند هغې عرفان چې کوم دی نو ډېر زیات هغه خو چې کومه خبره هغې دلته کړې وه تاسو د هغې خبرې یاد بالکل وی چې تاسو چې دا شو دومره مخکې ریکارډ کوئ 2 میاشتې مخکې نو تاسو ته چا ویلي دی خیدی شي چې هغه وخت کې څوک مړی هر چاته وسیم صاحب زموږ چې وسیم ته غوږ کې وي بیورو چیف ته هغې ته به یې ما ته لګیا او ما ته یې مینې په میکاپ روم کې لګ تاسو چې دا شو دومره مخکې ریکارډ کوئ نو بیا خدای مکه کو په دې کې څوک نه وي نو لکه هغه څوک نه وي کې هغې ته نه و پته چېرې زه به نه یم او الله دې په موږ ټولو رحم وکړي ولې چې لا اختر ته لا بلا ورځې دي هېڅ پته نه لګي د دویم صحت هېڅ پته نه لګي خو ښایسته ورځې والا الله تعالی نصیب کړي بالکل دا ګوره دا هغه انټرویو ده لږ اواز ورکړئ جی انیلا شاهین انټرویو ورکړی وه دا به انشاءالله موږ په اختر کې اختر کې به ښایي وه بالکل او ډېره ښایسته ښځه ډېره نایس ښځه الله دې خاورو سره وبخي الله دې وبخي نن یې 3 بجې جنازه او جی 3 بجې جنازه زموږ پوره ټیم هم تللی دی او ماشاءالله چې کوم زموږ روایت دي مشر کامران حامد صاحب هغې باندې ډېر زیات د هغې په مړینه د غم درد اظهار یې کړی دی زموږ د نیوز پوره ټیم هلته کې تللی دی چې کوم موږ هغه یو ریت دی زموږ یو ټریډیشن دی او زموږ یو حاضري ده هغه د ټولو هغه شوې ده او بېګاله هغې باندې بیا یو سپیشل ټاک شو چې کوم دی بالکل پکار هم ولې چې دا هغه تلاري دي که نه in the honor of انیلا شاهین چې یو بریلیانټ صحافي و ډېر لوی کنټریبیوشن یې و بله د خیبر ټي وي ملګرې وه که تاسو ته یاد وي که نه څو ځله زموږ پروګرامونو کې دا راغلې ده
بل دا چې ډېره تکړه ښځه وه، او جی ډېره د خپل هغه اصولو مطابق ښځه وه، هسې مزاق یې په خپل ځای باندې، خو د خپل کلچر خپل ثقافت ډېر خیال ساتلی، د خپلې پردې ډېر خیال ساتلی. غټه خبره دا وه. هغه وایي که نه چې په دې دنیا کې راشي اکثر کسان چې په رنګ میں رنګ جاتے ہیں، خو هغه رنګ کې رنګ والا جینۍ نه وه. ډېره معصومه او ډېره په یو وخت کې معصومیت هم و او چنچلپن هم و. تاسو به دلته نوټ کړي مې چې هغه څومره بېباکه صحافي وه او ډېره خوش هغه څه ورته وایي خوشمزاجه انسان وه. بل دا چې دوپټه موپټه د هغې ډېر زیات دغه هم چې هغې خپل کلچر ثقافت یې ځان سره تړلی ساتلو. هم په دغې شو کې چې دی نو زما هیر سټایل د دې نه خراب شو که نه، هلته ولاړ داسې هغه کرسۍ باندې وایي دا خو وضع ستاسو اوس خیر نشته، وایي دا جینۍ خو به ستاسو له سرونه ماتۍ لګیا وه. نو ما ورته ویل ته نوره ماله غوسه راولي. مینې وایي ستا دا هیر سټایل وشو صحیح شو، نو بیا به زه تنګول هم لګوم. نو لکه چې ما سهار وکړه په ګروپ کې نو ډېره خفه شوم، الله دې وبخي. خو هماغه خبره چې وایي شو must be go on، دا لایف چاته ودرېږي نه. زموږ خپل خپلوان تللي دي، وروڼه خویندې تللي، مور او پلار تللي دي، الله دې مخکې موږ ته خیر کړي. او زه به دویمه چې د دې دنیا نه د چا هم خاتمه کېږي، الله دې وخت ځل کېدن کلمه شهادت نصیب کړي او قبر او کفن دې الله نصیب کړي. غټه خبره دا ده جي. او د حیا او د عزت جون چې دا څومره دی هغه دې الله زموږ نصیب کړي. خو موږ به راځو خپل نارمل فارمیټ ته به راځو چې حدیث پاک له ورځو اول رالو جی. سو جی بلغ العلا بکماله، د کمال خدا مظهر دے، کشفت دجا بجماله، تاریکو لرا سحر دے، حسنت جمیع خصاله، پاخلاق منور دے، صلو علیہ وآلہ، پاک محبوب در رب اکبر دے. راضی چنن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم حدیث شریف زمنګ استاد دپاره او د کل همې دنیا دپاره یو لوی پیغام دی. چې په جنگ شي نو کنځل کوي. جی ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو لبیک یا رمضان. تاریخي ټرانسمیشن تاسو په خیبر ټي وي نیټورک باندې تاسو ګورئ او موږ روزانه ستاسو مخامخ راځو. محترمه امینه شمس او دی اونریبل ذکي الرحمن. جی ذکي الرحمن صاحب. جی ګرانو کتونکو تاسو پته حدیث نه فوراً بعد زموږ مرستیال راځي نن او زموږ مرستیال چې کوم مین مرستیال دی هغه د کشمیر پریمیم گولډ کوکنګ آئل اینڈ کشمیر وادی آئل ګرانو کتونکو یعنی علاوه روح افزا راحت جاں مشروب مشرق روح افزا ورسره جی طفل بیبی ډایپرز د هر یو ماشوم د سکون دپاره نیلسن پینټ رنگ زندگی کې ټرسټډ فوډز ګرانو کتونکو د زړه طرف ته چې لار هغه ټرسټډ فوډ مزدور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز گرانو کتونکو دین علاوہ ہائر انسپائر لیونگ او ایچ میک بلڈرز جدید نامہ دا ریئل اسٹیٹ پر دنیا کے مغل سٹیل اینڈ گارڈرز گرانو کتونکو ورسرہ کرشی جامع شیری 100% درکیات ہونا تیار سٹار مکسر جی سٹار مکسر وائٹامن سی سے بھرپور او ورسره دسترخوان بناسپتی ګرانو کتونکو بیا ورسره بینک آف خیبر او آخر کې موږ سره دی جی سکون دا داسې یو آیل چې جوړونو دردونو دپاره بیسټ جی زبردست جی. او سکون ما وخت ولیده ذکي بی دی کې چې دی صرف جوړونو دپاره نه دی کې د معدې دپاره د سټمک دپاره هم دی د هیر نیل دپاره هم چې دی کې ټابلیټ شته دی کې لکه د مختلف بیماریانو دپاره په دې کې مختلف دویانې راغلي دي ماشاءالله ډېر ښه. او ستاسو د ټولو په اجازت باندې زه زر کچن ته یو منډه ووهمه ګورم چې په کچن کې څه پخیږي بلکې د هغې نه روان دی تاسو والی یو دمه او پزه دمې به بیا راشو لبیک یا رمضان.
لبیک یا رمضان کې درته بیا وایو هرکلې تاسو ګورئ جی د وادي کشمیر بناسپتي په کچن کې مونږ ولاړ یو چې مونږ سره دی په کچن کې روح افزه د مونږ سره جی او وسرې سټار مکس د مونږ سره او وسرې همدرد مسالې دي دا ټول چې دی مونږ د کشمیر پریمیر ګولډ په کچن کې ولاړ یو ګورو چې زموږ شیف نوشیروان څه پخې اول خو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نوشیروان بی شکر جوړ الحمدلله ټیک ټاک دی د مهرباني څه دی نوشیروان بی نن زموږ افطاري مینیو کې نن یو دی مکس ویجیټیبل دی مکس ویجیټیبل او سره دیګي چکن دی دیګي چکن لکه هغه دیګ والا خوند دیګ والا دی او بل چې کوم دی نو بیف گریوی ده بیف گریوی او ما چنا میوه پلاو دی چنا میوه پلاو او پکوړی او سموسې او سویټ ډیش او دا چې دی دا خو پرونی ښکاري پرونی چې دا نن بیا ماته فرمایش راغله فهمي صاحب چې دوباره نن بیا دا جوړ کړي وای د جنکو به څه فرمایشي د لمبو فرمایش دی هغه چې دا پن جوړ کړم دوباره نن ما بیا جوړ خو کړي بس صحیح شو بس پرون هغوی ټول خوړلی و ما وی ختم کړی هغه له خو دومره خواږه نه دي ښه بس پته نه هغوی دوباره بیا جوړ کړي زه بس ښځه به ګوري بابي په چینل ګوري هېڅ خبره نه ده بس پته ورته ولګي چې پوره دا غټ بول پرون هغه په یوازې خوړلی دا ګورې ګرانو کتونکو او بس اوس د کور کې خیر نشته اچھا جی او دا راته ووایي چې زمونږ چې کوم دا دیګ چنا پلاو دی سمپل ساده هغه چې څنګه دیګي چنا پلاو دی هغه دی او نه څنګه چې بنده کور کې پخې ساده کور کې پخې اوکې ډېر زیات هغه باندې سپایسي باندې سپایسي به نه وي که نه اوکې او دا سبزیانې موږ ځکه پخې ګران کتونکو چې صرف هغه غوښه او چکن او دې شی نه لږ بار روزې لږ پکې کله کله د سبزۍ تړکم لګوي دا هم ډېر زیات ښه لګي سپیشلي خلک وایي چې دا په سحري کې ډېر زیات ښه لګي لایټ چنا دا ویجیټیبل چې کومه لایټ پوک کې نو ډېر زیات ډېرې مسالې ما چې د هغې ټیسټ هم ډېر ښه راځي او تاسو به هغه هیوي په نوم نه اوکې ښه دا دیګي چکن راز څه د دې کې کومه داسې مسالې چې د هغه دیګي ټیسټ ورکوي دې کې یو خدای چې څه دا هغه نه خو دې کې یو سپیشل مسالې که نه عام ملاویږي هم عام مسالې هغې کې لږ زیات چې لږ سټرونګ وي هغې کې موږ مینیټ کړو که نه پوره شپې مستو کې مینیټ کړو او بیا سهار چې کوم دی نو کشمیر چکن ګال کې ما دا باندې کړو تاسو به وګورئ د ټیسټ به بالکل دیګي په شان اوکې نو دا د کچن کې موږ ولاړ یو کچن کې زموږ څه پخېږي د رمضان افطار دپاره او موږ 6B یعنی یو ډرنک دی چې هغه تاسو هر ځای کې بازار کې راغشتی شئ په کین کې تاسو ته ملاویږي وسرې تاسو په سټار مکس موږ سره چې مختلف فلیورز کې اویلیبل دي چې کوم یو فلیور تاسو غواړئ فروټ فلیورز هغه تاسو ته ملاویږي وسرې موږ سره همدرد مساله جات دي چې په مسالو کې کومه مساله تاسو غواړئ دی کې به تاسو ته ملاویږي پلس روح افزا چې په درستخان باندې روح افزا نه نو بیا درستخان خوند نه وي او کشمیر پریمیم ګولډ اینڈ وادي بناسپتي کوکنګ آیل کې زموږ پخلی کېږي نو تاسو پخلی کوئ او زه به جمشید صاحب او ذکي صاحب ته وایم چې جی تاسو د مېلمنو انټروډکشن وکړئ جی تھینک یو سو مچ جی او دا چې سویټ ډش پوښ شوی دی که نه ما صرف دې حوالې سره د دې شاته څه ډېر غټ هغه دی سازش دی ما ته هم داسې لګي د دې شاته ډېر غټ سازش دی ما هم پوهېږم چې دا چا کړی دی دا ډش چې پوښ شوی دی د دې شاته ډېر غټ سازش دی ښه جي جمشید علي خان صاحب ډېره مهرباني محترمه مینا شمس تاسو مننه او ستاسو ماشاءالله چې کوم نن سیزونه وي او هغه زمونږ خورېلي لکه مونږ وایو چې دا بانګ لږ د ماښام د مازدیګر کې ووایي چې بس خبره ختمه شي جي ګرانو کتونکو دا وخت وی آر ویری مچ آنرډ دوه ډېر زیات درانه شخصیات موږ سره ناست دي اول خو د ټولو نه مخکې شي از کمینګ فار د فرست ټایم ان خیبر ټي وي او ستاسو دپاره او زمونږ دپاره او زمونږ د ټي وي دپاره ډېر لوی آنر دی چې هغه په مزانګارۍ کې یعنې چې کومې دا ټوکې ټکالې کېږي نه په دې کې شي از د ویری فرست پښتون لیډي ود ا بک او که تاسو ته زه د غوټه کې دا کتاب وښیم او د دې نوم درته وایم نو زه تاسو ته نه اسان شي که دا تاسو وګورئ زمونږ محترمه مېلمنه ده فایزه شهزاد موږ سره مخامخ ناسته ده خو د دې دا کتاب لږ ګرانو کتونکو تاسو وګورئ مینا شمس صاحبه چې دا کم کنټریبیوشن دی په دې حالت کې کړی دی او په دې دغه کې کړی دی سو اول خو فایزه شهزاد ډېر مبارک شه او ډېر هغه شه چې ماشاءالله کمې طریقې سره تا دا کتاب بولو که نه بولو او په دې باندې به دا خبره کوو چې دا زمونږ د پراید اف پرفارمنس افتخار کیسر یو ډېر لوی ټیګ لاین و بولو که نه بولو تر زمانه پورې هغې نه پس جي لږ ورته وګورئ زمونږ فایزه شهزاد چې کوم ده د دې لږ د اعزازات وګورئ نو تاسو په خپله په دې پوه شئ چې ماشاءالله سوشل اسلامک مضامین د دې اسپیشلټي ده دغه شان رښتینې سچی کہانیاں بچوں کی کہانیاں د دې نه علاوه ماشومانو دپاره کتابونه را روان دي نعت د ټولو نه لویه عملي نمونه او بیا جنون کی حد تک
نعت کے ساتھ محبت ان شاء اللہ تعالیٰ نن با منگتے نعت شریف ہوئی داغین علاوہ دا پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسیشن وچ از اپوا آل پاکستان داغی چیپٹر کے پی مشردہ کاروان ہوا ادبی فورم خیبر پختونخوا کی جنرل سیکرٹری اور دین علاوہ ادبیات اطفال خیبر پختونخوا کے ایگزیکٹو ممبر او دے سرسر دے آرٹیکلز اور معشومانو او په 13 باندې په شګاکو امریکن ټایمز او انډیا اخبارونو کې د دې پوسټ وخت باندې شایع کیږي او ټول کتابونه د دې منګ سره پراتی چې کم قرار روان دي کسوټي اخبار د پاره پتلی تماشا کے نام سے کالم لکھتی ہے ویری وارم ویلکم ٹو ڈیرہ محترمہ مسز فائزہ شہزاد ڈیرہ مہربانی جی السلام علیکم ویلکم جی شکر ہے اللہ خیر دے خوشحال ہے جی بالکل ما طویل کنه چې پښتو ولر خیر د پښتو وایا کله کله د گلابی پختو مزه کوي پروژه کې خو لګ ډیره مزه کوي نہیں میں نے کہا پھر اس میں بھی مجھے مزاح لکھنا پڑ جائے گا نا پشتو میں بھی وہ نہیں لکھ سکتی آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جی اندر بگ شاٹ بگ گن زمنگا استاسو د ټولو استاد ډیر محترم پروفیسر ډاکټر عدنان سرور خان تاسو ګورئ پروفیسر ډاکټر عدنان سرور خان خو یو طرف ته نیشنلی انټرنیشنلی از ا نون فیگر او دا ډیر زیات کنټریبیوشن دی از ا ټرو فرند اف خیبر فیملی خو دې سره سره چې د ډاکټر صاحب کوم خدمات دي موږ غواړو چې دا لږ تاسو په دې روزه کې وورئ از ا وزټینګ پروفیسر فار فیکلټي ډپارټمنټ اف انټرنیشنل ریلیشنز یونیورسٹی آف پشاور دین فارمر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز پرنسپل خیبر لاء کالج کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف ریجنل اسٹڈیز یونیورسٹی آف پشاور رجسٹرار وومن یونیورسٹی مردان head department of international relations that is IR and PCS NUML that is Namal Islamabad visiting faculty GI Khan Ghulam Isra Khan Institute Topi Sawabi visiting faculty Pakistan Study Center University of Punjab Lahore and a true ambassador of Khyber Television Zaki sir what not and what not and what not so دا دوره خبرې چې ګرانو کوم وکړي د دې لپاره پیسې هم پکار دي او دا پیسې به کوم نه راځي دا به زمونږ په دې بریک کې راځي نو اوس په موږ له غونډه کې ځان برابر کو موږ واخلو بریک او دا غینه پس بیا راځو لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو ذکي الرحمن مینا شمس او جمشید علي خان تاسو مخامخ دي روزانه دا ټرانسمیشن تاسو ګوري خجی نه خبرې کوي جی ټایم لګ دی تاسو راته وایي مې سدي تاسو په ذهن کې بېشکه که پښتو کې ته مسلې زه په پښتو کې خبرې کوم ته اردو کې جواب راکوه خو ستا فایضه ذهن کې ستاسو څه دي مطلب مزاح نګاري کوم ځای نه دا څیز راغی بیا په سنانو کې بیا د ویری فرسٹ پشتون فیمیل فرام پشاور سب سے پہلے تو میں آپ سب کی بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اتنی عزت افزائی کے لیے دیکھیں میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا لکھتے ہوئے میرے خیال میں شاید یہ آپ کے اندر ایک حص ہوتی ہے بچپن سے میں بہت شرارتی تھی اور مطلب جس کو کہتے ہیں اس طرح ہنسی مذاق کرنا لیکن کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں لکھوں گی اور اس طرح سے کوئی بک بھی ہوگی بس ایک بار میں کسی میگزین میں لکھ رہی تھی اور ان دنوں نے پشاور میں اور پورے پاکستان میں بہت سیلاب آئے تھے اور لوگ بہت اس سے مطلب اداس سا ماحول تھا ہمارے اس میں میگزین میں تو مجھے ایسے وہ غالب کے خطوط پڑھتے تھے تو اس سے میں نے وہ نا نانی کے خطوط کر کے تو اس میں لکھا طنز و مزاح سے تو وہ میرے خطوط بڑے پسند کیے گئے پھر بات آئی گئی ہوگی اپنے ادھر ادھر لکھتے رہے کبھی کبھار لکھ لیا لیکن جو زیادہ مجھے فیل ہوا کووڈ کے دنوں میں کہ ان دنوں ہر کوئی پریشان تھا تو میں نے کہا کیوں نہ ذرا ہٹ کے بہت رو دھو لیا یہی سوشل ایشوز ہیں کالم بھی جب میں نے شروع کیے تھے لکھنے تو یہ سوشل ایشوز پہ ہی تھے کالم نگاری سے میں نے بیسک سٹارٹ لیا تھا تو بس یہ ذہن میں آیا اور لکھتی گئی وقتاً فوقتاً لکھا لیکن جب بک لکھنے کی باری آئی تو مجھے مطلب بہت ایک مشکل سا کام لگتا تھا بک لکھنا تو اس میں بھی بس یہ اللہ پاک نے سیدھی سی جو بات ہے دیکھیں اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا کہ بجائے یہی رونے دھونے والی کہانیاں وہ تو ہم لکھتے ہی رہتے ہیں تو کیوں نہ ایک ایسی چیز لکھی جائے جسے پڑھ کے تھوڑی دیر کو بھی اگر کوئی ہنس لے مسکرا لے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو بس یہی میرے ذہن میں آیا جس سے میں نے اس بک پہ کام کیا تھوڑا میرا لیٹ ہو گیا کیونکہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ کینسر لیور کینسر ڈائیگنوز ہوا پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے بعد کچھ میں ڈپریشن میں گئی لیکن اللہ کے فضل سے مطلب بس یہ سمجھے کہ اسی مزاح نگاری نے ہی مجھے دوبارہ سے کھڑا کیا اور میں نے ود ان 2 months میرے خیال میں میری بک یہ آج آپ سب کے سامنے ہے
ऐसा कुछ नहीं था, बस जहन में बस अल्लाह की तरफ से ये माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड वो वाली बल चीज़। एक और फायजा में एक बात पूछना जी, चाहता हूँ कि ये आप समझती हैं कि ख़वातीन को देख के आपने बड़ा ज़बरदस्त तासो ډېره ښکلې خبره وکړه تاسو دا وکړه چې ګوره د خاوند د مرګ نه پس سړی بالکل شاک کی او مطلب ډېر لوی لاس دی خو تاسو هغه ځان کنټرول کولو دپاره زبردست یو لاره خپله کړه ځان هم بیزي که ماشاءالله دا کتابونه دا ټول او مقالې او بهر انټرنیشنل په اوس تاسو دا ګڼئ جي چې ستاسو دې کاوش سره لږ دا زنانو کې دا پریویل شي دا خور شي او چې دا اننسسري خبرې یا ټایم ضایع کولی دا ختم شي जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ऐसे। और हमारा देखें मकसद भी यही है, किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है। पहले इन किताबों के जरिए ही हर कोई हर घर में पढ़ी जाती थी, लेकिन जब से वेरी सॉरी टू से कि जब से मोबाइल आया है हमारे हाथों में, किताब हमसे कहीं गुम हो गई है। जी सर। अब बच्चों में भी वो चीज़ नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम आम खवातीन को, घरेलू खवातीन को भी ये पढ़नी चाहिए बुक्स। जो हमारी लर्निंग इससे है, जो कुछ हम इनसे सीखते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। देखिए मेरा कोई उर्दू अदब से कोई ताल्लुक नहीं था, स्टूडेंट लाइफ में मैं उर्दू से भागा करती थी, मुझे आज तक इसकी ग्रामर समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे नहीं, मैं बुक्स पढ़ा करती थी और यही बुक्स पढ़ते पढ़ते, मैगजीन्स पढ़ते पढ़ते तो मुझे लिखने का शौक़ हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारा मकसद भी यही है और यही हम बच्चों के लिए भी दोबारा से ये कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों का अदब बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। तो बस हम अपने एक जिसको कहते हैं वो डोल डाल रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सही सही او माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह। خاص توګه باندې میم فازا چې څنګه سټوري ټیلینګ کوي او کوم انداز کې کوي، زه د هغې وټنس یم په خپله ډېر ښایسته انداز سره، او دا یو ډېر ښایسته پروګرام و چې په هر یو رایټر به راتلو خپل سټوري ټیلینګ به یې کولو. اټ واز ویری نایس ماشاءالله، ګریټ ورک ګریټ ورک. Thank you جی۔ ادب دپاره ډېر لږ دا څنګه لکه زمونږ هغه نیا نیکه خلک یادوي که نه چې نیاګانو به کیسې کولې د ماشومانو ته، جی جی خصوصا چې اوده کول لوري سنان اوري که جی نه، جی بالکل نو دا هغه یو ټریډیشن هم تاسو را ژوندی کړی دی. جی او اف اټ از او که دا چېرې د کتاب په شکل کې دی نو بیا خو سونې پې سوهاګه جی جی چې خلکو ته پته لګي. دا یو دی که ما کته مور کې یو ټریبیوټ کې نیچرلی تاسو د مور په حواله باندې یو هغه تاسو لیکلی دی چې هغه کوم ډېر زیات انټرسټینګ دی، لکه دې کې یو مضمون دی ستاسو نیچرلی جی جی لکه یو انټرسټینګ سیز دی، ځکه چې د مور او د لور اټیچمنټ یا د مور د زوی اټیچمنټ هغه ختمېدی نه شي نیور. نو په دې باندې چې کوم دی نو موږ دا وایو چې دا یو لوی کار دی. چلو کمینګ ټو ډاکټر صاحب، جای استاد خالی است. په دې خو پوهېږي که نه جي؟ شکریہ جی. جای استاد خالی است. استاد متعلق موږ به خو اول بخښنې سره لکه تپوس وکړو، څه ګورې چې نن سبا موږ لایف مطلب دا دی ډېر زیات ډیجیټل ویری ریپډ لایف او یو فاسټ چې ګورې چې ما پرون ما دوی سره خبره کوله روژه وه دا نن بیا روژه ده او د جمعې اوس خو داسې زر را روانې که نه جي چې ته به وایې چې پرون سبا بیا او تاسو ګورې سهار له بیا جمعه ده. څنګه دې لایف ته څنګه ګورې سره؟ جمشید صاحب اصل کې داسې دی چې هر دور کې یو زمانې چال وي. یس سر. نو هغه پیس وي. نو مخکې چې ما خپل والد صاحب زمانہ کتله یا هغه نه هم مخکې څه یاداشت کې ما دی 1960 نه برابره 65 بعده خو زه ډېر پوه شوم 1965 بعده نو ما سکول کې سبق ویلو هغه ډېر کام اینڈ کمپوزډ وو بالکل آرام سره لکه یو دفتر نه وچی څوک رالو سټینډرډ پیشې سره تعلق و حتی چې فوج سره هغه به 2 بجې رالو 2:30 بجې پورې بلکې 1:30 بجې پورې به رالو نیمه غنټې کې روټۍ وخوړله مونځ به وکړو یا به دفتر کې کړی و اور بیا کیلولا به کوله تقریباً 2-2.5 گھنٹے بیا به اثر ټایم کې پاسې دو دا بالکل فکسډ معمول ہو بغیر د خوب کولو هغه طبیعت په نه ټیکېدو بیا به ماښام ته هغه لاړو آرام سره یا به چې چلو هغه انکل کور ته ځو هغه انکل کور ته ځو هغه ځای ځو هغه ځای ځو او هغه ځای به ټلیفون هم داسې نه و اچانک به مونږ تلو هغه به دومره خوشحاله بیا هغه ځای روټۍ یا چای روټۍ اکثر وخوړله ډېره کور خبره مو کړه ټلویزیون ایله راغلی و جي ټلویزیون نو یو تن کور کې ټلویزیون یو کارپټ به بچاو کړو هغه ټول دا الف نون ډېر مزایه پروګرام یو ټاکینګ دس اف 70s 74 5 نو هغه مو کتو ډېر کلیپینګ وغیرہ نو خیر داسې خبره دی چې
زه به دا وایم چې زمانې ته دوش ورکول دا ورکول تی خبره نه دی، دا به کېږي. دا لکه مخکې ساده انسټرومنټس وو، اوس داسې ډیجیټل ټیکنالوجي دی، تاسو یو آر بټن اوے فرام دی اینڈ آف دا ورلډ ان ایوری ریسپیکٹ. نو هر څه موجود دي، او ایئرکرافټس کې تاسو ګوره د ځای نه چې ځای لنډن کې تاسو لنچ کوئ او نیویارک کې تاسو ډینر به وکئ، بالکل پاکستان نه چې روانې کوي. سر ایډنګ ټو اټ لګو ته یو بل خبره زه مرګري بیا تاسو نه کوېسچن وکړي. تاسو ګورئ چې وی آر لیکینګ ان ټالرنس، مطلب زمونږ برداشت چې کم دی اټس ګوینګ زیرو نه دی جی ماینس. دا جناب جمشید صاحب زه به تاسو ته خپل یاداشت پیش کوم. زه کله کله خلکو ته وایم چې نن سبا بظاهرا مذهبي رجحانات ډیر دي یو خاص طبقه کې، او بلکې که څوک مذهبي نه وي نو هغه خامخا ځي جینس اور ٹی شرٹ کے ینگسٹرز 20-25-30 سال والا مسجد ته ځي، دا یو ښه انډیکیشن دی الحمدلله. لیکن هغه ټایم کې ګورئ جی دا شی دمره نه و، موس ګورز ډیر کم و که نه، ډیر کم و. ژیره مبارکه به هم ډیرو خلکو کمه، بالکل کمه وه. کلین شیپ بو افسران وو یا سټوډنټس وو، دا اوس رجحان ډیر زیات شو. لیکن هغه ټایم کې چې کومه آنیسټي وه که نه جي، دې نه باوجوده دا خبرې نه وې، خو آنیسټي ډېره وه. اوس آنیسټي هغومره پاتې نه دی، ډیډیکیشن ټو ورک پاتې نه دی، سنسیریټي پاتې نه دی، پیشنس پاتې نه دی. هغه ټایم کې بالکل تاسو په جګړه لټوله چې چېرته جګړه وشوه، هغه یو دیٹ وڈ بی اے بگ نیوز. نو ښه پیسفلی یو بل سره خبرې، اور اچھا بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بھائی، چلیں اپنا خوش ہو جائیں. تو دا سے خبریں. نو نن سبا خو زه رمضان المبارک میاشت دی، تاسو کېدای شي باقاعده سوالات ته هم راشئ، یو بل ماحول دی. دې کې زه دا نه یم چې ښه خلک نشته، ایکسیپشنز آر ایوریویر. مونږ انګریزي کې وایي چې ایکسیپشنز اپارټ. لیکن چې کوم جنرل ټرینډ وي که نه، هغه یو ډومیننټ کلچر جوړوي. ایکسیپشنز خو په تاسو ته هغه خبره چې کېدای شي هسې مهارتن استعمال کېدای شي دوزخ کې هم ملاو شي، دوزخ کې هم څه نه څه ښه خلک ملاو شي. لیکن عموماً داسې دی چې ویل کلچرډ خلک کم شو، ډیسنسي کمه شوه. لیکن هغې باوجود چې ما خپل بی اے سټوډنټس اور ایم فل ایم ایس اور پی ایچ ډي سره ډېره زیاته رابطه دی اوسه پورې. هغې کې یو خبره چې ما محسوسه کړه چې کیرلیس دي اور انفارمیشن گیدرنګ کې ډېر کویک دي، ځکه چې بټن اوې ده، نالج ډیپت نشته، کتابونه نشته. سپرفیشل خبره به وکړي، یو خبره به آنسر کی یو شی 20 نمبر کوېسچن دی هغه به آنسر کی، هغه کې 10 نمبر خو به خامخا والي. خو چې ډیپت وي که نه چې بھئی د هسټوریکل کانټیکسټ د خبرې څه دی، هغه چونکې کتابونه خو وایي نه، نو هغه مخکې جي هر یو کور کې یو بک ریک بو، که مشر سړی و که هغه ینګسټر و ایف ایس سی والا، بک ریک بو. او اکثر دا بکس چې مونږ تکیې لاندې بو، مطلب هغه مونږ شپې به پړاو کړو، کله ګرمۍ چې رالو هغه پړاو کړو، یو پیج به ولګولو چې 10 پورې اکثر هغه ګلاب ملاب به چا ولګولو. هغه به راځو چې دا ډېر اوچت ټاپک وي، هغه ګلاب کې پتې او کتاب کې به پرته هغه بغیر بیا. لیکن یو خبره بس کوم بیا پیشتر را چې تاسو بل طرف ته کوېسچن ته یو خبره ما محسوس کړې ده چې دا جنریشن زی چې ته یې جنریشن الفا یا نو سبا فاسټ هغه جی سچائی غواړي، میرټ غواړي، ګډ سیسټم اف گورننس غواړي، دا هغه غواړي. اور هغه یو قسم ته فرسټریشن هم دی، اور هغه ته جی ښه ټیچرز هم نه دي ملاو. مونږ ته چې کوم لیګنډري ټیچرز وکړه مونږ سپیل باونډ داسې پاتې شو، پته نه لګېده یو غنټه څنګه تېره شوه. اوس ټیچرز یو خاص تعداد، تاسو وشوئ 60 to 70%. ښه ټیچرز آر دیر، ویری مچ دیر، بٹ دیر پروپورشن ہیز بیکم ویری ویری اسمال. نو هغه ملټي میډیا باندې پوینټس ولیکي، دا پوینټ دا پوینټ دا پوینټ، هغه پوینټ ګوري ایکسپلین کوي ګوري. نو هغه کمال آف ټیچنګ هغه نه دی. مونږ خو ټیچرز وو هغه ایکسټمپري. زه راځم ډاکټر صاحب تاسو ته دې باندې خبره کوم. دوه خبرې تاسو دې کې ډېرې زبردست وکړې چې یو ګلاب کې پاڼې کې ښودله وه، بیا وچېدله وه، بیا رېجېدله وه،
پته نه دی هغه شپه رسېده که به نه رسېده واده به کېده که به نه کېده دیټ واز ان ایرا چې کله دا اے آی او دا موبایلونه نو سیکنډ ډېره ښکلې تاسو خبره وکړه زموږ یوث چې کوم دی که نه دې آر ویری مچ ټیل ټو د دین اسلام چې کوم اصل اساس دی ګیره چې کوم تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه زه کله کله جمعې مسکې ما خیال کېږي داسې وکړم که نه جي نو میکسیمم ما ته ښکاري چې د خلکو د یوث ای ګیرې ساتي دي and look at here ما داسې دا کتنه ما مخامخ وته کیمرامین he is with ګیره ما ناست دی سلمان he is with کیمرامین هغه هم ګیره ده د دې زوی ناست دی هغه هم ګیره ده زموږ اسسټنټ ناست دی د هغه هم ګیره ده یو دا دی یو د دې هم ګیره ده د اونلی پرسن چې کوم د ګیره په کار د هغه یو زه یم یو زموږ هغه هلک دی او خاني ته خو موږ دې ویلی نه شو چونکې د هغه لاس دومره دروند دی که نه چې دې روژه کې ځان نه کار نه شو کتی نو میډم تاسو نه به زه یو بل تپوس وکړم جي او داسې هغه غوندې تپوس نه کوم چېرې ستاسو جي ذهن کې تاسو لکه بلا څیزونه کوئ بلا کارونه کوئ ستاسو جي ذهن کې دا راځي چې یاره ما زه چې دا زه څه کوم خصوصا د زنانو د دې د اوچتولو دپاره د دې د ومن د امپاورمنټ دپاره زنانو کې د تعلیم دپاره زنانو کې د تعصب ختمولو دپاره لکه دې دپاره څه داسې هلې ځلې لارې دیکھیں میں نے سٹارٹ میں جب لکھنا بھی شروع کیا میں نے خواتین کے مسائل سے ہی شروع کیا تھا زیادہ جو میں نے لکھا ہے نا سٹارٹنگ میں بھی بہت زیادہ میں نے سروے رپورٹس بھی لکھی ہیں میں نے انٹرویوز بھی کی ہیں مطلب اس طرح میری عادت تھی کہ جہاں بھی میں جاتی تھی ایون کہ سفر میں گئے ہیں کسی شاپنگ مال میں گئے ہیں تو خواتین کے مسائل ہمارے اسپیشلی کے پی میں آپ یہ دیکھیں کہ 70s میں کبھی کوئی خاتون یہ تصور کر سکتی تھی کہ میں اکیلے سے یوں نکلوں اور میں کسی مشاعرے میں جاؤں اور میں کچھ اس طرح کے لیکن جب میں نے عورتوں کو دیکھا تو واقعی لیکن اب شکر ہے اب الحمدللہ اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے خواتین کو بھی اویئرنیس دی ہے ان کے گھر والوں کو بھی اویئرنیس دی ہے اور عورت کو عورت کی اہمیت بتائی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم میں نہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جب انہوں نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف پہنچائی اسے مجھے تکلیف پہنچائی تو اس میں انہوں نے کیا ہم سب کو امت کو کیا سبق دیا بہت بڑا میسج اسی میں ہی انہوں نے میسج دے دیا کہ بیٹی کو حقیر نہ جانے وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس پہ جو ہے ہمیں ابھی شکر ہے کہ حالات بہت چینج ہو گئے ہیں پہلے وہ جو ایک تھا نا ابھی بھی ہے ابھی بھی اس طرح ہے کہ بہت سارے ہمارے دیکھیں گاؤں دیہات میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ عورتیں ابھی بھی اسی طرح پسماندگی کا شکار ہیں ظلم ستم کا کچھ میڈیا پر سامنے آ جاتا ہے کچھ نہیں آتا اب ہم لوگ اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنے قلم کے ذریعے ہی یہ ایک شعور ایک اویئرنیس لا سکتے ہیں اور وہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اب باقی دیکھیں باقی اللہ پاک باتیں کرتے رہیں گے جی مخکې هم خبرې کوو کسی بہت اہم بات ہے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز دا دی چې بریک دی بریک دی وړوکي دمالو بیا راځو ستاسو په وړاندې ګرانو کتونکو لبیک یا رمضان رمضان یو ځل بیا ویلکم هرکلی جی زه مینا شمس ذکي الرحمن او جمشید علي خان صاحب تاسو ته وایو سره د خپلو میلمنو هرکلی ستړي مه شئ په دې تمه چې تاسو هم ناست یې زموږ پروګرام را بخونده خلک ماشاءالله ډېر ښایسته خواږه او ډېر د علم او د پوهې نه ډک میلمانه راغلي دي جمشید صاحب خو ورسره خبرې کوي لګیا دي او موږ په دې تمه یو زه او ذکي صاحب چې کله به دې غلي کېږي چې موږ ته تپوس وکړو خو هغه وایي که نه وي میرے مہمان تو میں ہی سوالات کروں گا نا اور کوئی سوال نہیں کرے گا نو مې زه خیر دی موږ به اوس لږه موقع ترلاسه کړو او موږ هم لږ تپوسونه وکړو خو کله کله بیا موږ هغه ادب و آداب کې چېرې سینئر دی تو سینئر کے سامنے پھر ہم بول نہیں سکتے خو بس بیا موږ وایو چې بس دا اوس خو ډېره زیاته شوه که نه اوس مې د جمشید صاحب له په مرۍ چاړه راښکل پکار دي یو چاړه راړی یار لګوم داسې ده که نه ذکي بھائی بالکل داسې اچھا جی لیدونکو موږ سره زموږ ماشاءالله چې څومره د دې کتابونه دي او په هر طبقه ذات باندې دي کتابونه لیکلي دي اسپیشلی د مور په نوم باندې کتاب ابھی یہ میں بولوں کہ نہ بولوں دیکھیں یو جسچر د پکچرز دی هغه چې وختي داسې دي کله دی خودونه آئی کې هغه زبټ یعنی هغه زپ شوی دی چې اب میں بولوں کہ نہ بولوں هغه یو ځال یو سمبولیک یو رغه ورکوي سمټایمز دا د هغې زنانو دپاره هم وي چې هغې سره هغه سیمپتیز د خلکو راځي چې وہ بہت کچھ بولنا چاہتی بٹ بول نہیں سکتی لکه د دې ډبل میننگز راځي کچھ تو یہ کہ وہ وہی کا نا
چټ چټ کې خلک ډیر څه ویل غواړي خو چې نه ویل نشم دا کس پہ خفه نشي. تو میرے خیال سے یہ وہ والے پوائنٹ آف ویو سے ہے جی بالکل کہ بالکل اگر میں کچھ کہوں تو کوئی ناراض نہ ہو جائے نا, تو وہ والی بات ہے. بالکل. اچھا جی, آپ کے نعتیہ کتابیں بھی ادھر پڑھی ہوئی ہے ماشاء اللہ, اور آپ کو نعت پڑھنے کا بھی بہت اچھا شوق ہے, پڑھتی بھی ہے. تو یہ شعر و شاعری میں ٹھیک ہے, ادب و آداب یہ سارے ایک ہی اسکول اور تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ان چیزوں سے نکل کے نعت کی طرف کیسے؟ یہ میرا بچپن سے یہ شوق تھا. اسکول لائف میں, کالج لائف میں نعت خوانی کرتی تھی. ایک دو بار میں ریڈیو اسٹیشن بھی گئی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ, آپ کو پتہ ہے جب لائف چینج ہوئی, شادی ہوئی, بچے ان میں, تو ایک دن ایسے کسی نے مجھے انوائٹ کیا کہ میلاد میں, تو میں نے وہاں پہ جب نعت پڑھی تو بالکل خاموشی سی تھی, اور سب مطلب جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا, تو میری عادت ہے کہ میں اکثر آنکھیں بند کر کے, اور ذہن میں تصور ہوتا ہے خانہ کعبہ کا, روضہ پاک کا. تو جب میں نے دیکھا تو تقریباً وہ آنٹیاں جو تھیں نا وہ سب تقریباً رو رہی تھیں, اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ فائزہ بی بی آپ ابھی تک کہاں تھیں. اور 2 لمحے کے لیے نا صرف میرے ذہن میں یہ آیا کہ فائزہ بی بی اتنے سال تم نے سب کی خدمت میں لگا دی, یہ سب کچھ, لیکن یہ پذیرائی تو ملی نہیں. اور یہ صرف 2 منٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نام مبارک لیا ہے, اور یہ کیسے سب میرے اپنے. اور یقین کریں کہ اس کے بعد سے وہ اس طرح سے مجھے یہ ایک ٹائم آ گیا تھا کہ وہ فون کرتی تھیں, اور میرے بچے مجھے چھڑا کرتے تھے کہ نعت آن لائن چل رہی ہے آپ کی. تو وہ رمضان میں اسپیشلی وہ آنٹیاں جو تھیں وہ بہت عقیدت سے سنتی تھی, اور ماشاءاللہ سے ابھی تک وہ سنتی ہیں ماشاءاللہ. تو بس یہ 2 منٹ کے لیے وہ کہتے ہیں نا ایک لمحہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی بدلتا ہے. اور آج یہ لمحہ ہم وہ کہتے ہیں نا ہاتھ سے گوائیں گے نہیں, وہ موقع بھی اور دستور بھی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم بھی آپ سے سنیں گے, آپ نعت پڑھیے گی ادھر ہمارے اسلام میں رمضان ٹرانسمیشن میں. میں بتاؤ سنا او وسره د پروفیسر صاحب نه هم خبرې اترې کوو, ته پوښتنه به کوو ولې چې د ډېرو سټوډنټانو هغه چا رول ماډل دی, ځکه چې وایي که نه اساتذه د ماشومانو روحاني مور او پلار وي. ټیک شو, ډېرو ماشومانو ته زده کړه کړې ده, ډېر کامیاب وي په خپل لایف کې. خو زه به دویم چې په کور کې بینګ ا فادر څنګه یې هلته هم همغه پرنسپل او سټوډنټ والا حساب بھی کو نہیں, کیونکہ اکثر بچے ڈرتے ہیں. نه ما جی زب اردو پښتو مکس کم ځکه چې محترمه فائزه صاحب انجوائے کی. ما داسې سلسله جوړه کړې وه, قدرتي جوړه شوه چې ما پکې څه کمال نه دی, بلکې ټیچنګ ته چې زه راغلم نو ما خپل مشرانو نه زده کول ټیچنګ پروفیشن کې. خو ما به کلوزلی هغه ټایم کې 25 ایئرز 23-4 ډېر خلک به ابزرو کول چې د ایټیچیوډ څه دی. نو زه ایتھکس منې ما ډېر خیال او مینرزم منې ډېر زیات, ڈسپلن منې هم یونیورسٹی کې, لیکن ډسپلن وچ از ا سینسیبل ډسپلن. داسې نه چې ما به هلکان تنګ کړو چې بالکل تاسو اواز نه وباسئ. ما به ورته وایي چې که تاسو سره ښه ښایسته انجوایبل چې څوک چاته ضرر نه رسوي, چا هغه لطیفه تاسو سره نو زه به وقفه وکړم, هغه تاسو بیان کړئ. نو موږ به کلیپنګ به وکړو, اپریشیټ. بیا مو کله کله هفته کې یو ځلې چې وایي څوک پوئٹ خو نه دی ته ځای, نو I give 5 minutes for a poetry. داسې به د هغې سکلز هم راپات کړي, سکلز هم خوشحال ریلیکس به شو. او ما سره سټوډنټس به ډېر زیات خوشحاله وو, لیکن هغو ته دا هم پته وه چې سر عدنان چې دی هغه ډېرې خبرې به نه برداشت کوي, لکه بدتمیزي, یو بل سره چې چا سره احترام نه کوي د استاد, یا یو بل ته ټونټینګ کوي, هغه به دا نه برداشت کوي, نقل وغیرہ به نه برداشت کوي. ما به اکثر وایي چې تاسو ته که څه نه درځي که نه امتحان کې, ما نه تپوس وکړئ. ډېر ښه. ما خپل انویجیلیټرز ته ویلي ما چې بھائی دا انسان دی, رټه بازي خو به نه یو نیم ځای کې ښخ شي کانسیپټ کې, ته ښه بجای دا چې دی دا کاغذونه راوړي که نه جیب کې, نو هغه ډېر ریلیکسډ. لیکن هغو ته دا پته وه چې هی از فرینډلی, فرینک اینڈ یٹ فرم, حدودوں میں رہ کے. اگورے جی دا لائن دا فرینڈلی فرم اینڈ یٹ دا چې دی اوسلی فرینډلی او دا وجه خو نه چې تاسو اوسه پورې ماشاءالله همغه شانتي یي. او یس ایور گرین یو, په خاص توګه ما لور چې دی هغه ما ته وایي لباسي حوالې سره ډېر مشهور دي. وایي ما ته چې پپا تاسو سره خو دا ویښتان ښه نه لګي, شیو وکړئ, کله شیو وکوئ. بیا زه وکړم زه یم چې یاره د زړه مات نه شي. زکي د ډېر کور کوېسچن وکړه نه مې دا تاسو د خوش لباسي اچھا سور کمیس بیا چې زه شیو وکړم که نه, هغه ما یو بچی دی شي از بیکمینګ ا ډاکټر, پارټ 2 ایگزام اوس ماشاءالله فرسٹ اٹمپټ کې پاس کړو. اچھا ماشاءالله. نو هغه وایي چې
پپا تاسو اوس بیا ځوان شوئ بیا ماته داسې ماته وکړي که نه نو ډېر لوینګ دی نو دې سره زه کور ریلیشن ته راځم کور کې چې زه دې منټ زیات ما باندې تنقید کېږي چې زه آی هیو سپوائلډ مای چلډرن اچھا لاډ کول لیکن هغه یو خبره کوي ما مان ساتي دروغ به نه وایي که نه لیکن کرته هېڅ شي نه څه درک نه لګي یو خاص آیټم که نه ما ته به وکړي چې پاپا موږ ته دا آیټم پکار دی زه چې بار بار اخلم نو هغه مور یې خفه شي بیا زه مور پلار دې مې خدای وبخي هغه دا خو یو لاډي د ماشوم ایگزیکټلی او بیا خاص توګه ما عدنان صاحب سوري تاسو ډېره ښایسته خبره شروع کړه د لوڼو ټاپک زما اسم فیورټ دی که نه لور چې وي که نه هغه ځان هم در باندې درنوي او زوی چې کوم وي هغه غریب میزریبل کنډیشن کې وي هغه ولې چې لور وایي یو خو ډېره ښایسته دروغ هم وایي که نه چې بابا د نن زه ټوله ورځ تنګه کړې یم لکه تنګه کړې څه نو دې غریب یار ته خو راغلی ما نه دې مې اختراع کړل بس شروع تنګول خو نه وي لکه هغه خو رښتیا خبره کوي داسې کوي وروڼه اکثر خویندې تنګوي او هغه صحیح حقیقت باندې هغه خبره کوي دې کې ته کله چا تنګه کړې زه چې کله سټوډنټس ګورم خپل ډپارټمنټ کې که نه ینګ سټوډنټس 20 سال 22-23 ما زه سوچ کې لاړ شم چې یا خدایا د مستقبل ښه لرې ښه کور ته لاړه شي څوک ته تکلیف ونه رسوي ما زړه نه د قدرتي دعا راوځي ورته نو عدنان صاحب د خوش لباسي جواب به راکوئ اوس ستاسو ځوانۍ نه والا تر اوسه پورې یو بریک والا ماجي که ستاسو اجازه وي ګرانو کتونکي یو دمالو بیا راځو ستاسو په وړاندې لبیک یا رمضان د کلاسفیکیشن کې چونکې آخري مرحلې دي زمونږ سپانسر دي دسترخوان بنسپتي او دسترخوان بنسپتي تاسو ته پته ده د ټول نه اعلی د دې نه علاوه بلنډ اف پام سن فلاور کینولا اینڈ سویابین دا یاد ساتئ دسترخوان بنسپتي دې نه علاوہ مزدور بلڈر اینڈ ڈیولپر ماشاء اللہ پچھلے 20 سال سے پراپرٹی کے کاروبار کے ساتھ منسلک تھے اب تک سارے پروجیکٹ ڈلیور کر چکے ہیں پتہ خیبر قلعے رنگ روڈ حیات آباد پشاور یو این نمبر 0336 111160 دن علاوہ سے کم دیں ہمدرد میں ساری تاسو ته پته را درې مین ٹیگ لائن دی ٹرسٹ آف جنریشنز گھر جیسا ٹیسٹ ہر دفعہ اور نیچرل انگریڈینٹس اینڈ اتھینٹک فلیور دا زمونږ مین سپانسر دی جی سر جی بینک آف خیبر موږ سره د ګرانو کتونکو بینک آف خیبر چې کوم ماسټر ډیبټ کارډ دی هغې باندې 50% پورې ډسکاونټ شته دی چې کوم کلاسک کارډ دی هغې باندې 10% چې کوم ګولډ کارډ دی هغې باندې 25% او چې کوم پلیټینم کارډ دی هغې باندې 50% ډسکاونټ دی ګرانو کتونکو نو اٹس ا ویری ګډ نیوز فار دس عید او دې نه علاوه هفتهوار ډیلز هم پکې شته دی برانډز او چې کوم دي نو منال کې تاسو کونال پېښور ته تاسو تللی شئ پیر او منګل باندې دی بیا بود او جمعرات کې ایشین ووک باندې او جمعرات کھاډي او دراز باندې واچرز دي کنه واچرز دي دا تاسو سره که دا ډیبټ کارډ تاسو لاړ شئ تاسو له هغې اټومیټیکلي هلته هغه درکوي څه ورته ډسکاونټ نو داسې هر یو ځای کې تاسو تللی شئ او هلته تاسو ډسکاونټ اخیستی دې نه پس چې د ریزیډنس الطاف ډیولپمنټ زموږ سره یو نوی ملګری راغلی دی یو مرستیال راغلی دی داسې یو جدیدي رهایشي منصوبه ده دا چې کوم ذهني طرز عکاسي کوي د دوی او هغه څنګه هغه خلک چې کوم سکون خوښوي هغې دپاره په خاص توګه باندې وقار چې خوښوي او سکون خوښ هغې دپاره دا دی او ګرانو کتونکو بیا آخر کې ما سره دی جی روح افزا راحت جان مشروب مشرق 110 کالو نه دا اوسه پورې زموږ د کلچر د ټریډیشن حصه ده جی مینا جی بالکل ما سره لاست یو دی او هغه دی جی ټرسټډ فوډ مساله جات او ټرسټډ فوډ مساله وایي چې دا د پاکستان لومړنی برانډ دی او د دې استعمال چې دی هغه هر کور استعمالولی شي ولې چې ډېرې زبردستې مسالې دي او هر څه په دې کې تاسو ته ملاویږي پوره یو رینج دی او دی سلوګن دی چې یہی ہے دلوں میں اترنے کا راز او راځئ چې اوس د روژې په فضیلت باندې خبرې وکړو په خیرات زکات خیرات باندې خبرې وکړو چې آیا دا میاشت زموږ دپاره څه وي د دې هر یو عشره زموږ دپاره څه پیغام راوړي نو دې دپاره موږ سره ناست دی مفتی انور ساجد
ماجد حقانی صاحب دې ته ویلکم کو په خیر راغلی ستړي مشئ جی ښه یې ټیک ټاک یې شکر دی الحمدلله یقینا چې نن به د روژې په فضیلت باندې خبرې کوو او په روژې کې د روژو اشرو باندې هم خبرې کوو خو اول زموږ د خیر ښېګړې اداره د خود مختار صاحب راځئ ګورو چې د هغې په دسترخوان کې موږ سره څه دي بیا واپس راځو हर सपने हौसला द हम करार सावी हर सपने हौसला द हम करार सावी اچھا جی اوس موږ سره زمونږ چې څنګه ما ویلو زمونږ هغه فیملیز هم دي چې هغه ضرورتمند دي د هغې هم راغلي دي زمونږ ټرانسجنډرز برادري هم دلته موږ سره موجوده ده اول زه صوبیا خان ته بلنه ورکوم چې هغه راشي جی ذکی بھائی جمشید بھائی راځئ وسیم بھائی تاسو راځئ ودرېږئ السلام علیکم صوبیا وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم میډم اول ستاسو ډېرې زیاته مهرباني تhank you so much چې تاسو زموږ کمیونټي دومره پخه او په رمضان کې تاسو یاد وساتله دا هغه کمیونټي ده چې د خپل مور او پلار هم خپل کورونه ویستي دي او د دې راوستل او دې له د راشن بالکل دا ډېر غټ اچیومنټس دی او بیا خاص توګه باندې مختار صاحب زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم او خاص توګه مینا شمس میډم ستا ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دا موږ ته کال وکړو تا ویل چې خپل مرګي راوله چې موږ دې ځل د رمضان کې یاد وساتو ته هم یاد ساتل او ستا ملګري مو انشاءالله مخکې به دې یاد ساتو او زه خفه په دې شم که نه چې ستاسو ملګري دا اکټیویټي زما په خیال باندې ما ته ډسټینګویش چې ورته وایي یا چې پکې فرق دی نو هغه دا دی چې په دې کې تاسو فرانس برادري چې کومه ده که نه هغه پکې هم تاسو یاد وساتله او په دې کې د دوی هم کنټریبیوشن دی ځکه چې کله مخکې مونږه یعنې تلو د خلکو مخیر حضراتو له نو تا به وایي چې یاره زموږ سره ټرانس کمیونټي هم رابطه کړې ده چې تاسو ولې مونږه هېروئ نو زما خیال دی د دې نه بعد به تاسو زمونږ نه یې هېر زمونږ په هر اکټیویټي کې به ستاسو خپله برخه وي او تاسو یقین وکړئ چې کله ما سره صوبیا خان کوم ماته وایي چې تاسو ټولو خلکو لار څه کوئ دا مونږ درته نه ښکارو مې بالکل تاسو خو زموږ اهم حصه دی میډم ګیله ته خپلو نه کېږي نو مونږ تاسو خپله خور ګڼو همیش دپاره ویټي خیبر کلن زه په یو پلیټفارم باندې ولاړ یم ویټي خیبر زه ډېر زیاته سپورټ کوم فرسټ اف آل اولنی پروګرام د جمشید صاحب دی فهمید دی صاحب تاسو سره اغوستم نو الحمدلله په بدولت او زه د خپل کمیونټي لپاره کار کوم نو زه ډېره زیاته شکریا تاسو د ټول ټیم ادا کوم چې تاسو دا کمیونټي یاد وساتل چې مونږ ګورو همیش دپاره چې هر سړی خپل کور ته لاړ شي خپل فیملي سره په دسترخوان باندې کښېني خو دا داسې کمیونټي دا همیش دپاره یوازې ناستین نو دې یادګیرنه دا ډېره انتهایي او ډېره زیاته دي په مخونو باندې تاسو همیش دپاره اوښتې کتلین چې دې راتللي مخونو باندې خندا وه نو دا ډېر تاسو لپاره دعا کوو ستاسو پوره ټیم لپاره هم دعا کوو ډېره مهرباني فیملي کې ټول یو رنګې وي تھینک یو بهتر هغه خلک دي چې هغه چاله خیر ښېګړه ورکړي فایده ورکړي که هغه د مال په صورت کې وي که هغه هر قسم صورت کې وي ځکه حضور علیه السلام مبارک فرمایي خیر الناس من ینفع الناس تاسو کې بهتر هغه خلک دي چې چاله نفع ورکړي نن سبا حالاتو ته مو وګورو نو ډېر ضرورتمند خلک شته په هغې کې څوک د مختلف قسمه ضروریات لري نو چې چا د هغو ضروریات پوره کړل حدیث مبارک کې هغو ته د بهترو خلکو ذکر شوی دی نو که موږ ځان په بهترو خلکو کې راولو باید چې خلکو ته فایده ورسو او د خلکو د نقصان نه ځان بچ کړو د هر زپلی سکینو ورکړو د بای خود مختار ساوي د مور او خور د زړه ټکور د ورور د مټو زور مختار خو راځئ چې د مفتي صاحب نه خبرې وکړو چې اول به مونږ داسې لږ زر په دې اشرو باندې خبرې وکړو چې زموږ لومړنۍ اشره زموږ ته څه پوهه راکوي زموږ دویمه بیا درېیمه لومړنۍ خو الموسټ په ختمېدو باندې ده بسم الله الرحمن الرحیم وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار رمضان یو داسې میاشت دی څه په دې رمضان میاشتې کې درې عشرې دي لکه څنګه تاسو ته ما د کم الفاظ ویلو اوله رحمت ړومبنۍ عشره چې کومه دی دا د رحمت والا دی بېشکه و اوسطه مغفرت اور دویمه عشره چې کومه دی دا د مغفرت والا دی و آخره عتق من النار اور آخري کومه عشره دی دا د جهنم د اور نه د ازادي والا دی
یقینا اوس مونږ دا ډومبۍ عشره تقریبا په ختمېدو باندې دا الله پاک ولا کم رحمتونه دي د هغې ولا نزول شروع دی او دویم عشره تقریبا نن نه یو څو ورځو پس په سټارټ کېږي چې دې کې د انسان ولا مغفرت په کېږي مونږ توبه استغفار نه ډېر زیات کار واخلو ولې دا رمضان یو داسې میاشت دی چې دې ته د نیکو ولا سیزن ویلی شي نیکو سیزن ورته ولې ویلی شي بقای 19 میاشتې چې کومې دي هغه کې مونږ نه څه ګناهونه څه خطاوانې شوي دي نو د رمضان دا د نیکې سیزن به ای معنا دی چې تاسو باید تاسو دا ویلی شئ څه په دې کې مونږ رجوع الله وکړو خپل الله پاک طرف ته مونږ متوجه شو په دې روژې کې مونږ ذکر اذکار ډېر زیات وکړو په دې روژو کې مونږ قرآن تلاوت ډېر زیات وکړو په دې روژې کې مونږ قیام اللیل وکړو لکه څنګه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان چا چې رمضان روژه وساتله وقامه اور په دې کې قیام وکړل غفر له ما تقدم من ذنبه تیر شوي ټول ګناهونه به الله رب العزت د دې ولا معاف کړي سبحان الله مطلب دا دی چې سحر ټیم روژه صبح صادق ناوله غروب آفتاب پورې روژه وساتله اور مسخوتن قیام اللیل یې وکړل الله پاک ته ودرېدل تراویح وکړلې په دې کې قرآن مجید واورول نو مطلب دا دی چې غفر له ما تقدم من ذنبه تیر شوي ټول ګناهونه به الله رب العزت د دې انسان ولا معاف کړي په دې اسې عام روجو کې هم خو دې روجو کې چې کله څوک چا پسې مسخرې کوي او چا پسې ټوکې کوي او چا پسې هغه وي نه اسې هغه خندا کوي لکه دا هم یو قسم ګناه کې راځي چې ته یو کس باندې خندا کوي یو کس پسې مسخرې کوي نو زما په خیال چې موږ هغه د روژې په احکاماتو کې ځان تړو نو دا هم په احکاماتو کې یو حصه راځي بالکل جی تاسو کومه خبره وکړه چې د مسخرې ټوکې ټکرې یا دین علاوه لړۍ جګړې بالکل بالکل رمضان کې دین رمضان نه علاوه هم دین اجتناب کول پکار دي خو خاص کر دا رمضان چې دې ته یو مقدسه میاشت ویلی شي په دې کې خو بالکل بالکلیه طور باندې اجتناب پکار دی یو حدیث کې راځي الغیبة اشد من الزنا غیبت چې کم دی دا زنا نه هم ډېر زیات بدتر دی الله اکبر مطلب تاسو دې کې وګورئ چې زنا کې انسان یو لذت محسوس کی خو دا غیبت یو داسې دی چې دې کې انسان لذت هم نه محسوسوي اور غیبت ویل دیته شي په دې خبرې باندې اکثر خلک پوه نه دي یو انسان کې یو ګناه موجود دی ته د هغې برهي خلکو مخې ته بیانوي دا غیبت دی که انسان کې یو ګناه موجود نه دی هغې پیریانو ته هم د هغې فرشتو ته هم پته نشته او بیا ته هغه پسې لګی نو مطلب بهتان لګی دا ته هغې باندې الزام لګی دې خبرو نه اجتناب پکار ډېره نه صرف په روژه کې نه عام روزو کې هم د دې نه چې دی نو پرهیز پکار دی ډېره زیاته مننه مفتي صاحبه ډېره زیاته مننه جي او زموږ دلته درستخان هم چې دی د کشمیر پریمیر ګولډ وادي بناسپتي پخلي کې شوي دي او نو شروان زر زر ووایي چې څه څه دي بیا موږ چې دی نو بار درستخان ته ورځو او بیف گریوی دی پکوړې دي سموسې دي رایتا ده او مکس ویجیټیبل دي او سره رایتا ده زبردست زبردست ډیره زیاته مننه نو شروان ستاسو نوم او مفتي صاحب ستاسو نه ډیره مننه اسلام آباد چای به تاسو سره ځي وسرې چې دینو ټفل بیبي ډایپرز به هم تاسو سره ځي دا د مفتي صاحب ډیر پکار راځي ډیره مننه جی ډیره مننه او راځي ګران لیدونکو مونږ بار به تاسو کتلی د خود مختار صاحب درستخان خور دی راځي ګورو چې په درستخان باندې زمونږ هغه چې کوم ملمانه راغلي دي آیا د هغې خوراک سکاک پوره دی درستخان د روژه ماتې تیاري پوره دی او که نه دی پوره راځئ تاسو هم ګورو موږ هم دی درووتو راځئ هلته کټ که نه ستړی مه شئ جي په خیر راغلی ښه یې جوړ یې او ماشاءالله درستخان روژه ماتې بس لږ ټایم پاتې ده اوږې خو نه بس انشاءالله لږ ساعت کې به اذان کېږي او تاسو ته سبا هم دعوت دی تاسو راتلی شئ دلته به روژه ماتې وي صحیح ده جي
ماشاءالله ماشاءالله ګران لیدونکو د خود مختار صاحب دسترخوان په ورځ کې په هفته کې 2 ځله چې دی دا خور وي یعنی زیارت او جمعه او دغه زیارت او جمعه تاسو هم چې څوک غواړئ چې تاسو زموږ دسترخوان جوین کولی شئ نو تاسو راتلی شئ دلته کو تاسو غواړئ چې تاسو دسترخوان سپانسر کې هغې طریقې باندې هم راتلی شئ او کو تاسو وایئ چې مونږ روژه ماتې له دلته راشو نو په هغې طریقه باندې هم تاسو د جمعرات او جمعه زموږ دلته دسترخوان ته راتلی شئ خود مختار صاحب باندې هم وایي چې دوی که تاسو سره کنټریبیوشن کولی شي بالکل 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 کولیبریشن هم کوي شي موږ سره ورسره چې دی تاسو راشن پیکیجز هم رالیږلی شئ ورسره تاسو چې دی نو نقدي هم رالیږلی شئ جامه پیزار د اختر دپاره د ماشومانو دپاره د مور پلار دپاره د غټو دپاره وړو دپاره هغه تاسو هم رالیږلی شئ د چا چې څنګه خوښي په کمې طریقې باندې کو نه وایي چې مونږ اکاونټس ته لیږو نو زموږ اکاونټس ډیټیل هم چې دی نو هغه په سکرین باندې راځي نو هغې طریقې سره هم تاسو د خود مختار صاحبي ملګري جوړېدی شئ امبیسیډر یې جوړېدی شئ په دې طریقې باندې راځئ جزاک الله خیر جی بس خیر د هېڅ خبره نه ده ما هم دغه ویلې چې د نیکۍ په کار کې خو غونډ کال موږ لګیا یو خو دا په خاص توګه باندې دا میاشت داسې ده چې په کار ده چې هر یو انسان په دې کې او بیا د هر یو نادار غریبانو مسکینانو چې څومره یتیمان دي په خاص توګه باندې یتیمانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي هغه خلک چې کوم لري د دې وس لري هغې ته پکار دی چې په وړاندې راشي بشکه دا یو وایي که نه یو کوشش دی یو هڅه ده او موږ غوښتل چې هر ځای کې دسترخوانونه خورېږي نو وایي نه چې د خود مختار صاحب دسترخوان خور شي او د خود مختار صاحب په خپل اداره کې کولاو شي یعنی خیبر نیټورک کې ملو شوی دی ګوره تاسو چارسدي ته لړئ بالکل صاحب سره ملاقات وشو چک درې ته لړئ بالکل بالکل هغې نه پس بیا هغه اپر ته چېرته کې تاسو لړئ پېښور کې دلته تاسو لړئ ټیک شو که نه لکه بلا ځایونو ته تاسو چې کوم دی نو نو په بلا ځایونو ته ګورئ چې تاسو لاړئ که نه بالکل نو هغې کې هم ګوره لکه تاسو ته خو ډېر لوی هغه تاسو ته میلاو شي که نه رسپانس درته میلاو شي ډېر او د خلکو ماشاءالله د خلکو رسپانس بای ډونیشن ډېر ښه بای ډونیشن تاسو ګوره خود مختار صاحب له تاسو منډه والا چینل سپورټ کې د خلکو نو د هغې رزلټ دی بالکل چینل منډه والا یا چې څومره زموږ دې کې رضاکاران دي یا ولنټیرز دي یا زموږ چې کوم تاسو غوندې کسان یې لایک تاسو شوی وسیم بی شو زکي بی شو عریف قاضي صاحب شو هر یو کس لګیا د خپلې برخې دی کې عیسی چې زه صرف وینا وکم ما پکې لا پریکټیکلی داسې نه دي کړې پریکټیکلی تاسو ټولو کړي دي ماشاءالله هغه ثابته ده ماشاءالله ډېره زیاته مننه انشاءالله چې ژوند خیر وي ګرانو کتونکو سبا ټرانسمیشن کې به